حبیبی و محبوبی مخبر وامرہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف مینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بس یو سو منٹ علم توجه راکړئ بیا به دعا کوو انشاءالله. ډېرې بختورې شپې دي، خوبونه مو ډېر وکړل، ستړي به یې، خو دا هم عبادت کې تاسو اوس ناست دي، عبادت کې ناست دی. عالم خبرې اورېدل عبادت دی، عالمانو زیارت کول دا هم عبادت دی، علم دین زده کول له دې نه بل غوره عبادت شته دی. بهرحال ما عزتمندو، نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم یو ځل صحابه کرامو ته د بني اسرائیلو عمرونو ذکر وکړو او د دوی عبادتونو ذکر وکړو. بني اسرائیلو عمرونه داسې دي لکه سحر نه والا تر ماسپښینه پورې د یهودو، او بیا د عیسایان چې دي نصارو هغوی عمرونه داسې دي لکه ماسپښین نه تر مازدیګره پورې، او زموږ عمرونه داسې دي، ما طرف ته ګورئ، زموږ عمرونه داسې دي لکه مازدیګر نه تر ماښامه پورې. نو په دې کې دواړو نه کوتا مختصر ټایم کم دی، مازدیګر. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم په دې بني اسرائیلو کې یو خاص ذکر وکړو. واورئ تفاصیل لیکي، تفسیر عزیزی کې دا شته دی. بني اسرائیلو کې یو کس نوم یې و شمعون. څه نوم یې و؟ شمعون رحمت الله علیه. د زر میاشتې څومره؟ زر میاشتې 83 سال او 8 میاشتې جوړېږي. 83 سال 83 داسې تیر کړو چې هره ورځ به درو جول او جهاد به کول او ټوله شپه به عبادت کول. زر میاشتې داسې تیرې کړې. توجه مو شته؟ په دروازه کې څه دي تاسو ټوله خواږه ما ته. نو ما عزتمندو زر میاشتې داسې تیرې کړې چې هره ورځ به جهاد کولو، شپه به عبادت کوله، هره ورځ به په روژې سره و. ما عزتمندو دا داسې سړی و چې کافرانو انتهایی ته تنګ شو. ما طرف ته وګورئ، مهرباني وکړئ، مجلس سور خرابېږي. کافران ته تنګ شول، څه یې وکړل؟ د ده ښځې ته لالچ ورکړ چې مونږ به تاله ډېر شی دنیا درکړو، دولت به درکړو، ته داسې وکړه ستا دا خاوند چې دی دا مونږ ته څه په طریقې سره ګیر کړه چې مونږ په لاس کې راشي، بس چې ته څه غواړې مونږ به تاله درکړو. وایي صحیح ده، ډېر شی کړي او رسۍ راوړې. کله چې څملستلو ښځه ورغله، بس دنیا یې په سترګو پټه شوه. هغه نیک صالح خاوند د خپل ښه مضبوط وتړلو. چې ویې تړلو، څه ټایم بعد چې د سترګې کولاو شوې، یو لاس ته حرکت ورکړو، رسۍ یې ماتې کړې، بل ته یې ورکړو، ټول پړي یې کټ کړل. ښځې ته وایي دا ولې؟ ښځه له مکر او له فریب نه کار اخلي. ورته وایي خاونده دا خو ما د تا طاقت کتلو چې زما خاوند کې شمعون کې څومره طاقت دی. نو ده وخندل، خبرې ختمه کړه. دی ورغه کافرانو ته چې ګوري سړی خو په رسیو نه دی، دا خو مې تړلی او خو ده په یوې جټکې کې ټولې رسۍ وشلولې. توجه مو شته؟ لږ توجه کوئ، بس بیا دعا کوو انشاءالله. بیا څه موقع یې وکتله، زنجیرونه یې پسې راوړل، ښه مضبوط یې په زنجیرونو باندې وتړلو. چې ویې تړلو، دی چې راپورته شو، ویې کتلو چې زه په زنجیرونو تړلی شوی یم، نو حرکت یې وکړو، بس لږ حرکت سره ټول زنجیرونه یې کټ کړه. داسې الله یو طاقت درته ورکړی. ښځې ته وایي دا ولې؟ وایي ما وی چې پړي خو یې کټ کړو، زنجیرونه کټ کولی شي که نه؟ طاقت یې آزماو. دې له جهته راز خبرې به زنانو ته نه کړي. زموږ خو که چا بیلچه پکاري که نه، وایي بیلچه دی راشي کور ته، وایي څنګه چې د افغاني د خو بیلچه یې اندرپایي غواړي. خو که دې اجازت ورکړو بیا به ورته چې شته، او که اجازت یې ورنکړو بیا ورته یاره وایي نشته، چا وړې ده پتې نشته. تر دې پورې چې مونږ بیلچې مشوره مونږ ښځې سره کوو. لکه کله کله سړی نقصان ته پرېوځي، ښه خبر دی، مشوره به کوې، رای به اخلې، محبت به ساتې، خو کله کله نقصان ته هم بیا سړی پرېوځي. نو دې خاوند ښځې ته خپل راز فاش کړو.
توجه وکړه وای ای زما خزه د دنیا یو پاور د دنیا یو طاقت ما مقابله نشي کولای ما ته الله دومره طاقت راکړی خو زما دا ویښته چې دي چې په دې کې اته ویښته راونیسي رانه ویې تړې بس زه به خاموش شم خپل راز فاش کړم د ده ویښته چې تر پښو پورې و هغې زمانه کې دومره ویښته پرېښودلو اجازه ده زموږ په شریعت کې ګورې نشته دی زموږ په شریعت کې صرف تر دې وخت تر دې پستۍ حصې پورې یا دې لاندې پورې یا دومره چې اوږې ټچ کوي د ښځو په شان باندې نه چې بالکل وروستو پرتې دا نن سبا هلکانو سرو ته ریبنونه اچولي وي او چې ناستې پوه شوې ته به یې جوړه زنانه ناسته چې مخ ته ته راولږځوي دا خو پته ولګي چې دا خو هي دی شي نه دی پوه شوې او معلومېږي داسې چې دا شي دی نو دا حرام دی ګورې یاد وساتئ یو حدیث شریف درته بیانوم نبی علیہ السلام فرمائی کم سړی چې د ښځو په شان باندې خپله وضع او قطع کوي وضع او قطع څه ته وایي خپل لباس ډول ډال خپل ځان د ښځو په شان جوړوي یا کومه ښځه چې د سړو په شان باندې خپله وضع او قطع کوي خپل ځان جوړوي د سړو په شان لباس کې په پیزارو کې په ویښتو کې نبی علیہ السلام فرمائی جنت خوشبوئی هم پہ حرام ده دومره سخت حدیث دی دومره سخت حدیث دی چې څوک د ښځو په شان باندې درې قسمه خلکو باندې جنت خوشبوئی حرام ده یو مصور په تصویر جوړونکي باندې خو دا موبایل ول چې دا په تصویر کې نه راځي چې کوم په فلیکس باندې جوړ شي په کاغذ جوړ شي په کپړې جوړ شي دا یو مصور باندې یو په دیوس باندې دیوس څه ته وایي موږ پښتو کې دوس ورته وایو پښتو ول دوس هم تاسو نه پېژنئ هغه څه ته وایي دوس ته دوس موږ ولې وایو کوم سړی چې په خپلې ښځې په خپلې خور په خپلې لور باندې پردو خلکو سره غږېدا باندې پردو خلکو سره ناستي باندې نه شرمېږي هغه ته په عربۍ کې دیوس وایي او په پښتو کې دوس ورته وایي نو په دغه سړي باندې هم د جنت خوشبوئی حرام ده اگر چې تا لور دې بیا جاب کوي اگر چې تا ښځه دې بیا جاب کوي بیا جنت ته ځان ځای وورکړه بل دریم سړی چې دی څوک چې وضع قطع ښځه چې د سړو په شان کوي یا سړی چې د ښځو په شان کوي الله دې موږ له دې ګناهونو نه وساتي بهرحال خپلې ښځې ته راز پاش کړو بس موقع یې کتله چې بیا دی سملستو څو ورځو بعده ډېر نه اته ویښته یې ده ونیسل او دی یې وتړل چې ویې تړلو دی راپاڅېدو ده خپل ډېر کوشش وکړو خو چونکې په خپلې خولې خپل راز فاش کړی او وایي نه خپله خوله الله هم دی او بلا هم دی ډېر نیک سړی و زر میاشتې جهاد وکړو زر میاشتې روجې ونیسلې زر میاشتې په عبادت تېرې کړې کافرانو ته خپلې دې بې وفا ښځې حواله کړو دنیا دولت له خاطره هغوی ظالمانو په ژوندانه شونډې ترې کټ کړې فوز یې ترې کټ کړه سترګې مبارکې ترې راوباسلې لاسونه او خپې یې ترې کټ کړلې الله رب کریم هغوی خلکو باندې اسمان نه اور نازل کړو ویې سوځولو چې څومره خلک او ښځې باندې الله له اسمان نه تندر نازل کړو ویې سوځولو بهرحال ما عزتمندو کله چې صحابهو تر مخه نبي علیه الصلاة والسلام د ده ذکر وکړو د شمعون رحمت الله علیه چې دا یو داسې سړی صحابه ډېر زیات خفه شو چې قربان مونږ خو کله په پټو کې لګیا یو کله څه کوو کله څه کوو مونږ خو ټول بس عمر تېر شو مونږ خو عبادت ونه کړو بل اسلام په عبادت کې مونږ نه مخکې شول نبي علیه السلام خفه شو الله باندې خپل محبوب هم ګران دی او امتیان هم ډېر ګران دي اللہ رب کریم پورا صورت نازل فرمائلو اللہ فرمائل انا انزلناه فی لیلۃ القدر بے شک مودا قرآن چدے پا قدر والے شپک نازل کڑائے دے وما ادراک ما لیلۃ القدر اے اوریدن کو تاسو تصفت دے دا قدر والا شپس شاید دے فرمائی لیلۃ القدر خیر من الف شهر دا ایوش پچ دے دا دا زر میاشت عبادت کولو نغوارش ماشاءاللہ فرمائی تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر
په دې شپه باندې جبريل آسمان نه ځمکې ته تشریف راوړي. نبی علیه السلام فرمایي دومره فرشتې راځي ځمکې ته چې په خپې ښودلو ځای نه وي. سبحان الله هي حتی مطلع الفجر. فرمایي دا سلسله وي تر هغه وخته پورې چې سهار راشي. لیلة القدر متعلق حضور فرمایي د رمضان اخیرنیو تاکو شپو کې لټوي. مونږ ټول میاشت عبادت کوو، د اخیرنۍ تاکې شپې چې راشي دا بیا مونږ خلکو بازارونو ته لاړ شي، کاروبارو پسې لاړ شي. دومره مونږ هغه دنیا ړانده کړې وو. حالانکې لیلة القدر دپاره نبي علیه السلام د اعتکاف چې دی دا هم خاص لیلة القدر دپاره کېږي. نو یاد وساتئ په تاکو شپو کې عبادت کوئ، غفلت مه کوئ، نیکو خلکو مجلس کې